नेशनल चैंपियन कप کې بیګا د سایم ایوب لوبډلې صاحبزاده فرحان لوبډلې ته یو غټ شکست ورکړی دی. صاحبزاده فرحان په دې میچ کې فلاپ شوی دی. سایم ایوب هم کنسسټنټلی فلاپ کیږي. په ډومبني میچ کې په 22 بال باندې 22 رنزونه جوړ کړي وو او په دویم میچ کې په 22 بالو باندې 18 رنزونه جوړ کړي دي. په دې دویم میچ کې په 22 بال 22 او په ډومبني میچ کې په 18 بالو باندې 14 رنزونه جوړ کړي. چې سایم ایوب دا خبره کړې و چې د ټي 20 په پرفارمنس باندې د ون ډے نه کلاړي نه دی ډراپ کول. یعنی سایم ایوب مطلب دا چې ما ټي 20 خراب پرفارمنس وکړو نو زه ون ډے نه ولې د پاکستان کرکټ بورډ ډراپ کوم. نو دا اوس چې کوم نیشنل چیمپئن کپ ته دا ون ډے فارمیټ کې دی. نو په دې کې هم سایم ایوب له پرفارمنس تر اوسه پورې 2 میچز شوي دي او په دې کې د سایم ایوب پرفارمنس نه دی راغلی. خو ایز ا کیپټن دا میچ چې کوم دی د صاحبزاده فرحان لوبډلې بایللې دی او سایم ایوب لوبډلې ګټلې دی. ډومبنی بیټینګ سایم ایوب لوبډلې راغلی دی چې پاکستان وایټ د دې لوبډلې نوم دی. د پاکستان وایټ لوبډله چې کومه ده هغه سایم ایوب دی ده. نو شازیب خان په ډومبني میچ کې ښه بیټینګ کړی، په دویم کې په 85 بالو 71 رنزونه، سایم ایوب په 22 بالو 22 رنزونه جوړ کړي دي. بیا عثمان خان وکټ کیپر 42 بالو باندې 29 رنزونه، 45 بال 35 ورسره سعد مسعود جوړ کړي دي، 25 بال 21 محمد وسیم جونیئر جوړ کړي دي، حارث رؤف هم ورسره په 34 بال 27 رنزونه جوړ کړي دي. ورپسې د صاحبزاده فرحان لوبډلې د طرف نه حسن علي په 8 اوور کې 41 رنز ورکړي، یو وکټ یې اخیستلې ده. عاقب جاوید په 9 اوور کې 43 یو وکټه، 3 وکټې پکې محمد فائق اخیستلې چې 6 اوور 36 رنز ورکړي دي. ما صداقت 4 اوور 12 2 وکټې ما صداقت پکې خپل بالینګ کړي دي. صاحبزاده فرحان دي ته سایم ایوب دي چې کوم دی 246 رنزونه ټارګټ ورکو، 245 کړي دي او 246 ټارګټ د صاحبزاده فرحان لوبډلې ته ورکو. نو صاحبزاده فرحان لوبډلې سره صاحبزاده فرحان خپل ناکامه شوی په 19 بالو 17 رنزونه، ما صداقت 77 بال 59، 64 بال 54 ورسره محمد فائق جوړ کړي دي. یعنی 245 رنزونه چې سکول پسې د سایم ایوب لوبډله په 239 رنزونو باندې ټوټل ټیم آؤٹ شوی دی. حسن علي اخیره پورې ولاړو، خو حسن علي سره سفیان مقیم او عاقب جاوید چې کوم دی، عاقب جاوید خو ناټ آؤټ پاتې شوی دی، خو سفیان مقیم ورسره سات ور نه کونو په دې وجه باندې. ګوره عرفان خان 35 بال 37 جوړ کړي دي، احمد دانیال 27 بال 9، حسن علي 28 بال 29 رنزونه جوړ کړي دي. او ټول وکټ چې کوم دی صاحبزاده فرحان لوبډلې پرې وتی دي او دا میچ صرف او صرف په 6 رنزونو باندې بایلل دي او 2 بال تسپیر هم پاتې شوی دي. جی دا سایم ایوب لوبډلې له طرف شاهنواز دانی 10 اوور 43 صدور وکټ خپل بالنګ شاهنواز دانی کړی دی. ګوره شاهنواز دانی چې کوم دی دیم د ټیم نه ډیر وخت نو شو چې ډراپ شوی دی، لکه څنګه چې احسان الله ډراپ شوی دی، خو شاهنواز دانی ځان پروفیشنل ساتلی دی. او زمونږ احسان الله چې کوم دی پښتون کې لاړي نو هغه ځان په شرمولو کله ټیپ بال، کله په ټیک ټاک لایو، کله په فیسبوک باندې ویډیو، کله یو خوا کله بل خوا، لکه چیپ حرکتونه هغه وکړل. نو په دې وجه باندې هغه چې کوم سلیکټرزونو د هغه توجه د هغه نه هټاو شوه. حارث رؤف 9 اوور 44 رنز ورکړي، یو وکټه، محمد وسیم جونیئر زبردست بالینګ کړی، 10 اوور 46 رنز ورکړي، 15 وکټې اخیستلې دي. نو وسیم جونیئر او شاهنواز دانی ښه بالینګ په وجه باندې د سایم ایوب لوبډلې په دې میچ کې صاحبزاده فرحان ته شکست ورکړی دی. یعنی پاکستان بلو چې کوم دی، پاکستان وایټ پاکستان بلو ته شکست ورکړی دی.